چې کله ټیسټ ختم شو ویم بایجان ویم تاسو خو ټول دا په نقل وکړو وی حد مې په ونه کو لاس راواچوه ما ویل تا خو په هسې هم حد وکړو ټول مې په نقل وکړو نو مختلف سینز هغه به 200 نمبر راغلی چې حد پې کړی خامخا حد چې پې کړی نو سګا کا هم ټیسټ خو به نه وي شوی که نه د هغه چې کله انویجیلیټر له هغه وکړو کمپلین وکړو چې سر تاسو دا ستاسو په موجودګي کې دا داسې انفیر مینس یوز کوي اور خبرې کوي مونږ ورسره ډسټرب کوي حالانکه ما له دا پته نه وه چې دې سره بلوټوت دی هغې باوجود هغه راغو ما له ویل ته خبرې کې شور جوړې او ما نه یې پیپر واخیسته مطلب یو چند کسان یې راغونډ کړي دي هغې نه یې بلوتوت اخیستی دی هغې دې دپاره چې یاره ما باندې سبا څوک اعتراض ونه کړي ګورمنټ ادارې یا دا نور مطلب خپل ځان یې ټرانسپیرنسي کریټ سلونه کسان چې کوم هغه غیب دي هغه غیب دي یعنی خپل خو دا لکه څومره چې بچي سټډي کوي دومره ورسره زمونږ محنت وي زمونږ ورسره قرباني زمونږ ورسره شپې شوګیره کولي زمونږ هغې ته ناست دی زمونږ هغه اکیډموت له بوتللي راوستلي کتاب ولا پیدا کولی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم کتونکو کاشف عارف یم په پیښور پریس کلب کې موجود یم MDCAT ټیسټ حوالې سره چې کوم سکینډل مخې ته راغلی و د هغې په اړه باندې مظاهرې شروع دي پریس کانفرنس شروع دي نن هم په پیښور پریس کلب کې پریس کانفرنس وشو مطالبات یې څه او دوی غواړي څه په دې اړه باندې دوی نه معلومات اخلو ټول ناول را سره خپل تعارف وکړي مدثر مې نوم دی هیومن رایټ اکټیویسټ او سوشل اکټیویسټ یم د نن چې 2023 کې MDCAT کوم کنډکټ شو نو دې حوالې سره ډېر بې ضبط کې مخې ته رالو مخکې هم دا خبرې خورېدې چې یاره دې داسې یو ټیسټ لیک شوی دی په پیسو خبرې مارکیټ کې چلېدی خو موږ وایو چې دا ایټه ډېر ټرانسپیرنټ طریقې یو مستقبل ډاکټر جوړېږي نو دا خبرې بس بیسلیس مطلب یو خلکو به یو ځان نه جوړې کړي داسې نشي کېدی هغه چې کله ټیسټ کنډکټ په وخت رالو 1 اور لیټ هم کو مطلب 9 باندې سٹارټ کېدو هغه 10 o'clock ته ورسولو یا 10 نیم زیات لیټ کړو دې حوالې سره بیا د سټوډنټس چې څومره MDCAT ورکولو هغې موږ ته داسې شکایت راکړو چې دې کې خو بلوتوت استعمال شوی دی یو ګنټه بعد ټیسټ نه چې کنډکټ شو یو ګنټه بعد ویسی په خپل ټویټ کې هم دا خبره وکړه چې یاره موږ داسې یو کیسز رانیولي دي چې هغې سره بلوتوت استعمال دی او دا بلوتوت استعمال په چکدره کې او په پیښور کې دا یو بلوتوت استعمال دی چې عام بلوتوت هم نه دی چې ما او تا سره یا یو عام خلکو افورډ کوي یو برانډډ هغه دی چې چاینا نه هغه راغلی دی نو چاینا نه چې راغلی دی هغه ما او تا هغې کسټم یو خپل ریکارډ ساتي ځان سره چې دا څوک امپورټ کوي څه دپاره یې هغه کوي یعنې هغې ورسره هغه کېږي دومره ګڼ تعداد کې هغې راغوښتی شو نو 35 लाख کې ته ډیمانډ کولو چې یاره دې نمبر کیټګرایز وو چې 150 دومره لیک او 150 اباو دومره لیک مطلب خپل هغه یو سیټلمنټ و چې تا یو ریټ یې چلولو چې ریټ چلیدو کې هغه موږ ته بیا ډېر بې ضبط کیا چې کله ریزلټ موږ وکتو ویسي چې کوم اټنټک سورس هغه موږ سره پیپر یو شریک کېږي ویسي طرف نه چې موږ هغې کې وایي چې 219 کسانو موږ دلته UFM جوړ کو UFM کې 219 کسانو باندې 41 باندې FIR وشو ان کیس آف بلوتوت چې مطلب بلوتوت استعمال کړی دی خو دې کې چې کله موږ ته پته ولګېده چې یاره دا بلوتوت یوزر خو دا دومره کم تعداد کې نشي کېدی دا میرټ 1 ډېر زیات های دی او دې کې موږ ته مطلب شک دا چې کوم سټوډنټس وینا مطابق یا موږ چې کوم آډیوز لیک شوي یا نورو مطابق چې هغې کې ډېر ګڼ تعداد کې موږ ته هغه پته ولګېده چې دې کې به بلوتوت استعمالي بیا موږ حکومت ته مطلب میډیا توسط سره نور هغه سره راویښولو کوشش مې وکړو چې یاره دا تاسو انویسټیګیشن فردر انویسټیګیشن تاسو مخکې نه خبر وي په دې کیسه باندې مخکې نه د ټیسټ نه بعد خبر شو چې دې کې خو بلوتوت استعمال شوی دی چې دا سټوډنټس په تاسو ته په خپل سترګو حال ووایي چې هغه څنګه لیدلی دی څو کسان د فیور مطلب یو چند کسان یې راغونډ کړي دي هغې نه یې بلوتوت اخیستی دی هغې دې دپاره چې یاره ما باندې سبا څوک اعتراض ونه کړي ګورمنټ ادارې یا دا نور مطلب خپل ځان یې ټرانسپیرنسي کریټ سلونه کسان چې کوم هغه غیب دي هغه غیب دي یعنی خپل کیس والې مضبوطوالی چې یاره زما خوله بنده کړي یا د بل داسې خوله بنده کړي چې څوک د دې رایټس دپاره راپاسي چې هغې ته خو وایي چې دا وګوره ما خو درله دا شی کړی دی ته ولې راپاسې یعنی میډیم ما نه دلته پریس کانفرنس کې هم دقه کوشچن وکړو چې یاره د هغې خو کیسز نیولي دي نو تاسو ولې بیا دا هغه کوئ دا احتجاج یې کوئ یا د پریس کانفرنس ضرورت څه دی دې دپاره یې کړی دی چې د 40 کسانو دپاره کوم بلوتوت نیولی شوي دي خو دا نه وایي چې دا بلوتوت په شا څوک دی په شا خو زه نشم کېدی عام سړی نشي کېدی دا یو ګورمنټ آفیشل دی
دا ملټري آفیشل دی، دا جوډیشري څوک دی؟ مطلب مطالبه دا ده چې هغه کم خلک شاته دي، غټ خلک دي، هغه مخې ته راشي. صحیح شو. ستاسو نوم؟ السلام علیکم، زما نوم فرحان افریدی دی اور زه ضلع خیبر نه تعلق ساتم. زه MDCAT سټوډنټ یم اور زما ټیسټ چونټا ویډینګ هال رنګ روډ کې و. ما خپل سترګو باندې چې کوم حالات کتلی دي اور کومه طریقې سره هغه فیسیلیټیټ کړي نو هغه به زه تاسو سره شیر کول غواړم. فرسٹ اف آل زه تاسو له چې کوم د بلوټوث سټوډنټس و هغه چې کوم ما کتل نو هغه داسې طریقې سره و که نه چې انویجیلیټر به پې تلو او راتلو خو څه یې ډسټرب کړي نه دي ایون فیسیلیټیټ کولې. ما چې کله انویجیلیټر له هغه وکړو کمپلین وکړو چې سر تاسو دا ستاسو په موجودګي کې دا داسې انفیر مینس یوز کوي اور خبرې کې مونږ ورسره ډسټرب کوي، حالانکه ما له دا پته نه وه چې دې سره بلوټوث دی. هغې باوجود هغه راغو ما له ویل ته خبرې کې شور جوړې او ما نه یې پیپر واخیسته. 2-3 منټ زما ویسټ شو، ورله سوالونه هم کړو، پیپر راکړه، یو نیم کال انتظار وکړو، هغه هم ته زموږ داسې ویسټ کوي. پیپر یې چې راکړه راله دا دمکي راکړه، بله خبره دې وکړه که نه وي پیپر به راله بیخي میلاو نه شي. میم صحیح ده، ټیک ده. مطلب ته وایې چې دا کم هلته ټیچرز و هغوی ورسره میلاو انویجیلیټرز ورسره میلاو. دا پیپر یو داسې پراپر طریقې سره لیک کړی ده چې نیمو سټوډنټس له د ټیسټ نه پهله ورغلی ده، سالو کړی ده او نیمې په بلوټوث سره فیسیلیټیټ کړي دي، انویجیلیټرز ورسره هیلپ کړی دی. نو په مختلف هغه سټوډنټانو ما سره دی خو په لیفټ سایډ باندې یو فیمیل ناسته وه، هغه خو غریبه بیا اوچته هم که بلوټوث یې چې ورسره ګیر شو. ما ورله ویم دا خو وګوره، ما ورله وختونه ویلم دا تاسو نه اخ کوله. د هغې نه علاوه یو هلک و د سټارټ نه په چیټینګ روان و او یو ورسره شاته و راسره یې کوله. ما ورله وویل چې کله ټیسټ ختم شو ویم بایجان ویم تاسو خو ټول دا په نکل وکړو؟ وی حد مې پې ونه کړو، لاس راواچوه. ما ویل تا خو په هسې هم حد وکړو، ټول مې په نکل وکړو. نو مختلف سیز هغه به 200 نمبر یې راغلی چې حد یې پې کړی. خامخا حد یې چې پې کړی نو هم ټیسټ خو به نه وي شوی که نه د هغه. نو هغې نه بعد هغه چې بهر ووتو وي ټیسټ خو ډېر مشکل خو ما له خو ډېر اسان لګېدو. او ټیسټ خو انتهایي ډیفیکلټ و. زما په خیال 170 نه خو به هېڅوک هم بره نه شي تللی. هغه چې کله د ایټه سټیټسټکس راغلو چې ومې کتو 198 باندې ټاپ شوی دی اور 110 کسانو 190 پلس مارکس اخیستی. دې نه علاوه 1000 پلس سټوډنټس 180 پلس مارکس اخیستی دي. نو مختلف ریټونه یو په مارکیټ کې د ټیسټ نه پهله هم ایون ډېرو سټوډنټس ویل وي اخلو یې نه اخلو. په دې کې را سره ډېر سټوډنټ کنفیوز وو، خو چې چا اخیستی دی د 180 مارکس لپاره 35 लाख ریټ و، 40 लाख و، داسې د کم مارکس لپاره 160 مارکس. تا ته د ریټ پته و مخکې نه کنه؟ پته وه راله. اوس سوشل میډیا دور دی، وایسونه فارورډ کړي مختلف ګروپس کې. خو زمونږ هغه یو یقین جوړ شوی و چې ایټه ټیسټ یو سخت ټیسټ که نه اور دا څوک نشي اخ کولی لیک کولی. زمونږ یو اعتماد به و په ایټه باندې چې دا شانتې ټف ټیسټ راولي اور مطلب ښه ټرانسپیرنسي سره وي. نو هغې باوجود مونږ خو هېڅ هم ونه ویل، مونږ داسې کنفیوز کول کوي مختلف ګروپونه دي چې پیسې در نه ووهي بیا غیب شي. نو ما ویل چې دغه ګروپونه دي که نه. نو ډېرو سټوډنټس دې وجې دغه وایسونه اګنور کړو، حالانکه چې کله بیا ټیسټ وشو او کله ریالټي راغله که نه چې او هغه وایسز او هغه آفرونه ټیک کړو هماغه کار وشو چې چا په پیسو اخیستی دی ښه مارکس یې راغو، چې چا نه دی اخیستی هغه یې ښه سخت ټریټ کړي دي. خو هغه د سټوډنټس یو کنسپټ یو کم هغه چې اعتماد په ایټه باندې که نه هغه اوس ختم شوی دی. د هغې په خلاف مختلف ټویټر ټرینډز هم چلیږي چې ایټه ډایرکټر دی اخوا کړلی شي، ځکه چې همدغه ورسره انوالو دی. یو ټیسټ لیک کېدل یو عام کار نه دی او نه عام انسان یې کولی شي. نو په دې کې خامخا های پروفایل خلک شامل دي اور زمونږ د اعلی حکام نه همدغه یو گزارش دی چې دې پراپر انویسټیګیشن وکړی شي اور دا ټیسټ دوباره ریکنډکټ کړی شي. بټ د ایټه په زیر نگراني کې نه او نه د انویجیلیټر، ځکه چې همدغه انویجیلیټرز به بیا راځي هماغه سټوډنټس به بیا فیسیلیټیټ کوي. نو زمونږ دا مطالبه ده چې دا ټیسټ شفاف طریقې سره ریکنډکټ کړی شي اور مونږ له دې صحیح موقع راکړلی شي چې مونږ مخکې راشو. ادروایز ستاسو تعارف؟ زما بهرالم نوم دی، زه 410 سره تعلق ساتم. نو د اوسني 2023 ټیسټ کې زما بچی هم ټیسټ ورکړی و. خو به دا خبرې تقریبا د هر انګل نه دا ډسکس شوې. دې کې چې څومره کرپشن شوی دی، دې کې چې څومره بې قاعدګي او بې ضابطګي شوې ده، هر سیز مخې ته راغی.
دا اوس د ګورنمنټ کار دی او د ادارو کار دی چې دې کې کوم ملوث خلک دي چې هغه قوم ته وړاندې راولي هغه وښي او دوباره د قوم بچو ته د انصاف د تقاضو مطابق پاک او شفاف ایټا ټیسټ ماحول ورکړي شي او دوی نه د ټیسټ واخلي شي چې کوم بچي مستحقي د ډاکټرۍ شعبه دا به وړاندې لاړ شي چې کوم چا کې اهلیت او قابلیت یا به پاتې شي به دې کې خو نور څه شته نه. تاسو کار څه کوئ؟ زه خو الله جیز ویس که پاکستان کې کار کم دی مطلب ښه په سخته باندې مو خپله ماشوم دا خو ده لکه څومره چې بچي سټډي کوي دومره ورسره زمونږ محنت وي زمونږ ورسره قرباني زمونږ ورسره شپې شوګیره کولي زمونږ هغې ته ناست دی زمونږ هغه اکیډمو له بوتلي راوستلي کتاب ولا پیدا کول دی بس دغه زمونږ کار دی نو